السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه افسر علي. امید کوم چې تاسو به روغ جوړ یې. په الیکټریک اینډ بزنس 24 چینل کې تاسو ته په هرکلی او هرکلی وایو. انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به مونږ د LED د ټیسټینګ باره کې انفارمیشن شیر کوو چې آیا دا څومره واټه پورې برداشت کولی شي، د کم نه کم څونه واټه پورې، او د سیوا نه سیوا څومره واټه پورې دا برداشت کولی شي، یعنی د سوځېدو خطر پکې شته دی او که نه. د دې د ټیسټینګ باره کې موږ انفارمیشن شیر کوو. نو راځئ چې وګورو. دا موږ سره د ډریم کمپنۍ لایټ دی، د باډي ده، د ډیفیوزر دی او د ډبې دی. دا د دې چیپ ډرایور دی، دا تاسو کتی شئ. اوس به مونږ د دې ټیسټینګ کوو چې آیا دا د په کم نه کم څومره ولټیج پورې کار کوي او د سیوا نه سیوا څومره پورې برداشت کوي. یعنی عام ولټیج خو زمونږ 220 واټي، خو دا به مونږ تر 300 واټه پورې چک کوو چې آیا دا 300 واټه پورې برداشت کوي او که نه. نو راځئ چې وګورو. د هغې دپاره مونږ سره سټیپلایزر دی، نو د هغې بلي مونږ سیوا کړې ده پې، هغه هم تاسو ته چک کوو. دا مونږ سره ریګولیټر دی، دا مونږ سره اولډ میټر دی. د ټول نه مخکې مونږ تاسو سره د سټیپلایزر بجلی چک کوو چې آیا دا څومره بجلی دې ټایم کې وباسي. نو دا تاسو وګورئ تقریبا چې 250-260 پورې دا بجلی وباسي. نو د ټول نه مخکې مونږ د ریګولیټر سوچ او په سټیپلایزر کې ولګو او د هغې نه بعد به بیا مونږ د ریګولیټر په آوټ تار کې د پیتي سوچ ولګو. د هغې نه بعد به مونږ په دې پیته کې د میټر سوچ هم ولګو چې یاره مونږ ته د بجلی پته لګي چې آیا بجلی دې وخت کې څومره ده، او ورسره به پکې د LED دا تار هم ولګو. تارونه به جدا کو چې د شارټ خطره پکې نه وي. دا مونږ سوچ ولګو LED آف ته، دا په صفر باندې دی. اوس به مونږ په دې پسې بجلی سیوا کو چې دا په څومره بجلی کې بلیږي. نو دې وخت کې په 50 ولټ کې دې روشنایي شروع کړه، خو ډېره زیاته کمه ده. نو مطلب په 50 ولټ کې دا لګي. اوس چې څومره مونږ دې پسې بجلی سیوا کوو نو د دې روشنایي هغه مناسب تیزیږي. دې وخت کې تقریبا 100 واټ بجلی ده او د هغې روشنایي ښه کافي تیزه ده، مطلب په 100 واټ باندې ښه ښکلی کار کوي. اوس دې پسې مونږ مزید بجلی تیزو. دې ټایم کې په دې پسې 200 واټ بجلی ده او ښه روشنایي د مخکې د په نسبت باندې نوره هم تیزه شوه. اوس مونږ دې پسې نوره مزید هم بجلی تیزو. دې ټایم کې په دې پسې 250 بجلی ده، یعنی عامه بجلی زمونږ 220 واټي او دې ټایم کې دا په 250 بجلی باندې بلیږي. اوس مونږ مزید دې پسې بجلی تیزو. نو دا تاسو وګورئ تقریبا 290-280 بجلی دې ټایم کې په دې پسې بجلی ده او عام سیزونه چې کوم دی هغه د 250 نه سیوا
نه سپورټ کوي. مطلب چې کله هغې پسې بجلی 250 نه سیوا شي نو یعنی 260 په هغې میکسیمم لیکلی وي او دې پسې مونږ دې ټایم کې 290 280 بجلی ده او دا ښه صحیح مطلب تاسو په خپله ګورئ میټر لګېدلی دا په دې پیته کې دواړه تارونه لګېدلي دا تاسو ګورئ ستاسو په مخامخ باندې دا لګېدلې د په 280 290 بجلی باندې او ښه صحیح کار کوي مطلب سوځېدلې نه دی اوسه پورې ټیک ټاک چلیږي. دا تاسو ګورئ ښه بهترین کار کوي په 300 واټ بجلی کې یعنی 300 واټ بجلی دې وخت کې او تاسو ته به دا میټر ښکاري او په 300 واټ بجلی باندې ښه صحیح کار کوي مطلب ونه سوځېده یعنی برداشت کوي او ښه کافي ټایم شو چې دا مونږ لګولې دي او بالکل ښه صحیح بهترین کار کوي مطلب کو بجلی اپ ډاون کېږي نو هیڅ قسمه څه مسله به نه نو تاسو په دې باندې ښه بھرپور اعتماد کولی شئ. دا ټیسټ مونږ صرف او صرف د دې لپاره وکړو چې آیا مونږ دا لایټ چې کوم دی نو په څومره ذمهوارۍ باندې ورکولی شو یعنی مونږ پې څومره پورې مطمئن یو د هغې د وجې نه مونږ دا ټیسټینګ وکړو یعنی په دې کې دا لایټ خرابېدې هم شي ځکه چې کله پې بجلي سیوا شي نو د هغې کنډکسر هر څه وسوځي خو مونږ وایو چې یاره مونږ یو سړي له یو څیز ورکو چې په اعتماد په بروسه باندې ورکو د هغې لپاره مونږ د دې دا ټیسټینګ وکړو چې یاره دا څومره پورې برداشت کوي په دې کې د واپسۍ چانس هم تقریبا چې 1% هم نشته ځکه تاسو په خپله باندې وکړه چې زموږ په ځای کې زیاتې مسلې دا وي چې بجلي خو یا سیوا شي یا کمه شي نو یا د کمې د وجې یا د سیوا د وجې زموږ لایټ خرابېږي نو په دې کې انشاءالله چې هغه دواړه مسلې نشته دي او تاسو دا ایکسپریمنټ چې کوم دی نو په نورو شیزونو باندې مه کوئ یعنی تاسو ته نقصان هم کیدی شي چې هغه چیز خراب شي نو امید کوو چې تاسو به د ایلیډي ایکسپریمنټ خوښ شوي وي نو که ویډیو هم خوښه شوي نو ملګرو سره یې شیر کړئ زموږ الکټریک اینډ بزنس 24 چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ضرور ووهئ چې زموږ دا ملګرتیا دغه شان جاري وي د الله په امان.